الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. محترم ورنو سورة مائدہ یو آیت میں تلاوت کر او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث یو حصہ می تلاوت کړه. دی آیت کې الله رب العزت د انسان نه مطالبه کړې ده چې انسان ټول تاسو انسانیت اے مسلمانانو کچیر تاسو ټول مرتد سي نو دی الله رب العزت د دین نه تاسو واوړی نو الله رب العزت په دې باندې قادر ده چې تاسو په ځای باندې یو بل قوم ته ایمان ورکړي. ایمان والو کچیر تاسو دین پرېږدئ په دین باندې عمل کول پرېږدئ دینی کارونه پرېږدئ دین سره مینه محبت د تاسو نه نو الله رب العزت محتاج تاسو ته نه ده بلکې الله رب العزت په دې باندې قادر ده چې الله رب العزت په یو داسې قوم ته ایمان نصیب کی او دسی قوم با پا ایمان کے داخل کی دسی قوم با ایمان تراوی دسی قوم تا با ایمان اللہ رب العزت ورکی سی دے اللہ رب العزت سر با دے قوم محبت او دے غیر قوم با دے اللہ رب العزت سر محبت دے اللہ رب العزت بم دا قوم محبوبی او دے قوم با دے اللہ رب العزت سر محبت. نو الله رب العزت په دې آیت کې تذکرہ دې کړي چې ایماندار ته په خپل ایمان باندې مدومره مغرور کیږي چې ماته ته ایمان درکړی د ته ایمان په وجه باندې دومره مغرور دی دومره ته ځان بے نیاز بولی چې د ما د احکامات چې کوم احکامات مې درلېږلي په هغو باندې عمل نه کوي صرف دا یې چې ما ایمان راوړی. الله رب العزت په دې باندې قادر ده چې د تا نه ایمان سلب کی یا تا د دنیا نه واخلي په تا باندې ظالم انسان مقرر کی تا قتل کی تا ختم کی بل الله رب العزت د ایمان د حفاظت لپاره د بل قوم انتخاب بیا هغه قوم چې الله رب العزت د دین د حفاظت
لپاره د کوم قوم انتخاب وکړي الله رب العزت فرمایي دغه قوم به بیا د الله رب العزت سره محبت کوي او الله رب العزت به د قوم سره محبت او دغه قوم به داسې قومي اذلة علی المؤمنین کوم خلکو سه ایمان راوړی د دغو سره به نرمي کوونکی محبت کوونکی به دغو حق به صحیح طریقه سره ادا کوي واعزة علی الکافرین کافرانو باندې به سختی کوونکی د کفارو سره د ظالمانو سره هغه خلق سه ظلم کوي هغه خلق سه اسلام ته نقصان رسي مسلمانانو ته نقصان رسي بغو خلقو باندې بسختی کوونکی دا قوم یجاهدون فی سبیل الله دی الله رب العزت بلاره کې بدای جهاد کی دی اعلاء کلمت الله دی پاره دی الله رب العزت دی دین دی سربلندی لپاره بدای دی الله رب العزت په میدان کې و جنگ او جهاد کوي د کفارو سره ولا يخافون لومة لائم د دنیا ټول قومونه کپدای باندې ملامتي لګي دی دهشتګرد بولی دی ته غلط الزامو نسبتونه کوي ټول دنیا د دی مخالف سي ټول دنیا د دی په خلاف ولګي دی ملامت کوي دی جرمدار بولی دغه قوم به دغه ملامتي ته نه ګوري سي ادي به الله رب العزت حکم ته ګوري دته بنه ګوري سي يهود او نصارا اقوام متحده یا نور سمرا ملکونه سي دي هغه د مخ په خلاف باندې لګیا دي نه دی به صرف د الله رب العزت حکم ته ګوري سي په دې کار کې د الله رب العزت مختکم حکم د الله رب العزت په حکم باندې عمل پیرای قومو ته قبیلو ته ملکو ته مملکت ته بنه ګوري سي دغه د مخ په خلاف باندې خبرې کې دا د مخ په خلاف باندې بغاوت کې دغه قومونه د مخ په خلاف راپورته سوي مختدي غلطو خبرو نسبتونه کې د الزام ته بدی توجه نه کې ځکه دشمن په هر دشمن باندې الزام مختلف الزامات لګي نو دوی په زړه کې به خوف او دوی په زړه کې به د الزام ډار نه خالص دی الله رب العزت دین طرف ته متوجی ذالک فضل الله یؤتیه من یشاء الله رب العزت فرمای دغه د الله رب العزت له جانب نه فضل د الله رب العزت له جانب نه رحمت ته چاته وکړي هغه قوم ته دغه د ایمان دغه د جهاد دغه د اعلاء کلمت الله لپاره سدای دی الله رب العزت په دین په سربلندی کې د بلچانه خوف او خشیت او دار وزړه کې نه پیدا کوي دغه دی الله رب العزت له جانب نه د باندې لوی فضل ده او دغه فضلم الله رب العزت فرمایي چې بچا باندې زو غواړم به باندې دا فضل کوم هر انسان باندې مې دغه فضل نه ده کوم انسان ته چې ما خوښ ولا یؤتیه من یشاء چې چاته خوښ ولا دی الله رب العزت یې غته دغه فضل ور کوي دغه رحمت ور کوي والله واسع علیم الله رب العزت په عرش باندې علیم هر شی باندې قادر ده هر شی معلومات الله رب العزت تستا چې د انسان په زړه کې د کوم شي سره محبت د دین سره محبت تک د دنیا سره کړي د دنیا د خواهشاتو سره انسان محبت لري الله رب العزت په هر شی باندې عالم ده الله رب العزت مخکې فرمای انما وليكم الله بشک الله رب العزت د تاسو دوست ورسوله او دی الله رب العزت پیغمبر د تاسو دوست والذین آمنوا او هغه خلق سي ایمان په الله رب العزت باندې راوړی دا هغه تاسو دوستان دي یقیمون الصلاة ويؤتون الزکاة وهم راکعون دغه مؤمنان دی الله رب العزت په دربار کې ولاړی الله رب العزت عبادت ادا کوي ويؤتون الزکاة او د خپل مالو او صدقات زکات باسي زکاتونه باسي دی الله رب العزت د دین لپاره دی الله رب العزت د اعلاء کلمت الله لپاره دی الله رب العزت د حکم منلو لپاره دی الله رب العزت چې کوم مال ورکړی دی غونه دی الله رب العزت حق ادا کوي وهم راکعون او شپه ورځ دی الله رب العزت ته رکوع ومن يتولى الله کوم خلقو چې مخ واړو دی الله رب العزت دین او رسوله او دی الله رب العزت پیغمبر دی سنت طریقونه مخ واړو والذین آمنوا او خلق سی ایمان راوړی دا او ایمان باندې عمل پیرا دي
د الله د دین سره محبت نشته، د نبی علیه السلام د طریقو سره محبت نشته، د مسلمانانو طریقې سره محبت نشته، د مسلمانانو کردار خوند نه ورکوي، فإن حزب الله هم الغالبون. او په دې خبره پوه شئ چې کله دغه ټولۍ د مسلمانانو کمی کلوي، دغه متقیان مسلمانان کا کمی کا زیاتی، الله رب العزت فرمای فإن حزب الله هم الغالبون. دا الله رب العزت دغه ډله به غالب، دا الله رب العزت دغه ډله به کامران او سرلوړي به، الله رب العزت به همیشه کامیابی دی الله رب العزت دغه ډلې ته ورکوي. دغه ډله چې د اعلی کلمت الله لپاره راوتلې ده، د الله رب العزت دین په معاشره کې رایج کوي، چې په انسانیت کې د الله رب العزت د دین کوشش کې، چې په انسانیت کې د الله رب العزت دین راسي، په معاشره کې د الله رب العزت دین راسي، د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقې راسي. دغه معاشره دغه خلق اگر که دغه ټولۍ دغه خلق ډیر کمی، الله رب العزت فرمای دغه خلق به سربلند دی، دغه به کامیاب وي، دغه خلق به الله رب العزت فتح او کامرانی او الله رب العزت په غلبه دغه خلقو ته ورکوي. نو الله رب العزت چې د مسلمانانو لپاره فتح کامرانی او د مسلمانانو لپاره عروج سربلندی الله رب العزت وعده کړی ده، هغه د دین په نسبت باندې کړی ده. کله چې مسلمان په دین باندې عمل پیرای، خپل پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام طریقې په خپل ژوندۍ کې رایج کړي، الله رب العزت احکامات رایج کړي، محرمات و نزان وساتی، د حرام او کارونه خوراک حرام نزان وساتی، حرام کردار نه، ناجایز کردار نه، فسق او فجور نزان وساتی. د دغه خلقو سره بیا الله رب العزت وعده دی فتح او د کامرانی او د سربلندی کړي. الله رب العزت په دغه خلق اوچتای، دغه خلقو ته الله رب العزت په دنیا کې عزت ورکړي، دغه خلق په بیا په دنیا باندې حاکمان دي، دغه خلق په بیا په دنیا باندې حکمرانی الله رب العزت سے اسلام سره وعده کړی ده چې حکمرانی به ورکوم د تقوا په بنیاد باندې، د پرهیزګاری په بنیاد باندې، د دین په بنیاد باندې. چې کله دین په معاشره کې راغی، دین په مسلمانانو کې راغی، په دین باندې عمل وکوي، بیا به دغه مسلمانان همیشه په هر میدان کې فاتح او کامران. نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي المسلم اخو المسلم، مسلمان به مسلمان وروري، مسلمان د بل مسلمان ورور د لا یظلم هو لا یسلم، خپل به په دې مسلمان ورور باندې ظلم نه کوي، او بل انسان سے به مسلمان باندې ظلم کی، دغه ظالم به د مسلمان باندې ظلم کولو ته نه پرېږدي چې دی ظلم کوي. مسلمان به هلته مسلمان بدل کیږي چې په بل مسلمان باندې ظلم شروع او دی د ظالم لاس ونیسي، ظالم د ظلم نه منع کی. د مسلمان لپاره د اسلام شرط دغه ده چې دی به لا یظلم ولا یسلم، نه به په خپل ظلم زیاتی ور سره کوي، نه به بل چا ظلم او زیاتی په د مسلمان باندې لوري. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي من فرج من مسلم قربتا، یو مسلمان راولګي د بل مسلمان نه تکلیف لري، تکلیف کې مبتلا ده، غم کې مبتلا ده، مصیبت کې یو مسلمان مبتلا ده، یو مسلمان امداد ورسره ا تکلیف مصیبت له مسلمان نه ختم شي. فرج الله قربتا من قربه من قربات یوم القیامه، الله رب العزت بده هغه سخت ورځي غم او مصیبت چې هغه د قیامت والا ورځ ده، دغه ورځ هغه سختی او مشکل او مصیبت به الله رب العزت د دې مسلمان نه ختم کړي، چې د بل مسلمان نه په دنیا تکلیف ختم کړي، بل مسلمان نه په دنیا کې غم او مصیبت ختم کړي ده، الله رب العزت پر قیامت کې ورځ تکلیف د مسلمان نه ختم. او نبی علیہ السلام فرمایي من ستر مسلما، چا چې یو مسلمان باندې پرده واچوله ستره الله یوم القیامه، په د باندې په قیامت په ورځ باندې الله رب العزت د په هغه علتو باندې د په عیبو باندې الله رب العزت پرده اچي. بل حدیث کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي کوم یو مسلمان سے د خپل مسلمان په اعانت کې لګیای،
په امداد کې لګیای هغه ته کار برابرای هغه ته لګیا ده چې کوم تکلیف کې مبتلا ده هغه تکلیف لري کولو کوشش کی الله رب العزت ته د کارونه برابر الله رب العزت ته د کارو کې له سره امدادي دته الله رب العزت هغه مشکل کارونه بیا آسان من کان فی عون اخیه کان الله فی عونه څوک چې خپل ورور مسلمان په اعانت کې لګیای الله رب العزت دغه په اعانت کې دغه په امداد کې لګیای دته سخت تکلیفونه مصیبتونه را رواني مشکلات ورته پیش کیږي الله رب العزت هغه ټول مشکلات ته ختموي نو الله رب العزت سره مسلمانانو سره دي کامیابی وعده کړی دغه د دین په بنیاد باندې ده کله چې مسلمان په دین باندې عمل وکړي بیا به همیشه دی الله رب العزت امداد لدغه مسلمانانو سره بیا به همیشه الله رب العزت په هر میدان کې فتح دغه مسلمانانو ته ورکوي بیا به دغه مسلمانانو روب او دبدبه په ټوله دنیا مسلمان اگر کا کمی لیکن سے کله تقوا په مسلمان کې پیدا سواله کله دینداری په دغه مسلمانانو کې رااله بیا به دغه کم ټوله په ټوله دنیا باندې بادشاہي نن سے مسلمان ذلیل ده تقوا په مسلمانانو کې ختم شوی په الله رب العزت باندې توکل کول ختم شوی دي په الله رب العزت باندې باور دي مسلمانانو ختم مین دي مسلمانانو دي کمزوري دغه وجه ده چې په مسلمانانو کې تقوا نن سبا نشته صرف لمونځ د خپل دین او د خپل کامیابی ذریعہ ګرځولې سے صرف د غلمنز قوم بس په دې باندې به خدای پاک جنت ته بوځي هر مسلمان یې چې زب په صرف په مازه باندې جنت ته ځم بس ما دې کامیابی ما ته خدای پاک یو مسلمان سره څومره وعده دي آخرت ته نعمتو کړي دي هغه ما ته صرف په مازه باندې ملاوي صرف المنز ایمان نه ده دا د ایمان یو جز ده انسان کې الله رب العزت مختلف اعضاء لګوي لاس ده پښې ده سترګې دي خوله ده پښې دي پزه ده مختلف اعضاء دي که یو عضو د انسان په لار باندې پروت هغه ته انسان نه ویل کیږي لاس پروت ده په لار باندې نور اعضاء ټول کم سوي دي ختم نور اعضاء کټ سوي دي یو لاس په لار پروت ده لاس ته څوک انسان نه یې انسان ته انسان الته ویل کیږي چې د ټول اعضاء سلامت لاس یې صحیح ده سترګې صحیح دي پښې صحیح ده خوله یې صحیح ده سترګې صحیح دي کله چې ټول اعضاء دي انسان صحیح سی بیا به انسان کامل انسان ورته ویل کیږي دغه رنګ چې په انسان کې ټول هغه ارکان دی ایمان راځي هغه فرائض چې په یو مسلمان باندې الله رب العزت لازم کړي په هغه باندې عمل وکړي بیا به کامل مسلمان ورته ویل کیږي کنه ناقص صرف یو المنز دغه د ایمان او د کامیابی ذریعہ نه ده دی الله رب العزت لطرف چې انسان ته کوم د هدایت ذریعہ کوم احکامات را نازل شوي دي په هغه باندې به 100% عمل کوي بیا به دغه کامل مسلمانی بیا دغه انسان سره وعده د کامیابی ده بیا دغه انسان سره وعده د جنت ته نعمتو ده د آخرت د کامیابی او د آخرت کې کوم نعمتونه الله رب العزت ورکړي دغه وعده دغه مسلمان سره سره دای په ټولو احکاماتو باندې عمل پیرای کله کله د انسان نه ګناو سي الله رب العزت ته د توبې دروازه ورته خلاصه کړي انسان عاجز یې کمزور یې ګناه به در نکیز لیکن کوشش به د الله رب العزت ته منهیاتونه ځان ساتي دې په کوشش کوي او د الله رب العزت کوم احکامات سے لازم سوي کوم احکامات سے الله رب العزت را نازل کوي په هغه باندې عمل کوي بیا به کامیابی درته ملاوي کنه الله رب العزت اسی صرف د خلی ایماندار سره وعده د کامیابی نه ده کړی چې صرف په خله باندې ایمان راوړي صرف المنز کې نور فرائض ټول خاطه غرزولي دغه ترک د نورو فرائض دغه د غاړې توخ د انسان ګرځي ځکه قران مجید کې الله رب العزت فرمایي ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس وچاو په دریاب کې کوم فساد راځي کوم قتل او قتال راځي کوم ظلم راځي کوم بربریت راځي دغه د تاسو د خپل لاسول وجه نه راځي نبی علیہ السلام فرمایي اعمالکم عمال د تاسو خپل کارونه د تاسو حاکمان دي
سرنګ وړکار څه کوي دغه څه وړ حاکم الله رب العزت تر باندې مقرر سرنګ ور کرتوتات څه د تا سرنګ زندگی تیرې الله رب العزت له جانب نه فیصله دغه څه حاکم کیږي کله چې الله رب العزت په احکاماتو کې انسان ظلم کې زیاتای بیا الله رب العزت دغه څه بادشاہ ظالم په مقرر یو کار ته نه پری نو انسان بیا هغه انسان خوب په آرام کولای شي نه هغه انسان ورځ بیا په آرام نه هغه انسان بیا شپه په آرام نن سبا په دنیا باندې ظلم شروع ده هر یو سړی یې پلانکی ملک کې ظلم شروع ده پلانکای نه ما سره ظلم انسان دې ځان ته سوچو کې څه ته خدای پاک سره څومره ظلم تا دې الله رب العزت څومره احکامات په کول دي کړی په ټول ورځ 24 غنټې کې الله رب العزت 100 واری یاد سو ورته الله رب العزت لکور مسی آغا منادی آواز کئی سی فلا چی تراسی دی کامیابی چی تراسی سو واری دی منادی تا جواب ورکئی او دی اللہ رب العزت کور طرف تا تمنڈی ہوئی انسان دیتا نبوری سما دی اللہ رب العزت سر سمر ظلم و زیادائی سمر میں دی اخبر مالک احکامات لبخول آن دی کرو لیکن صرف دیتا گوری سے ما سر ظلم کیز ما سر زیادائی کیز دیتا نبوری سے زب مخ کے سمر ظالم کله چې مسلمان دی الله رب العزت احکامات او تغاړه کیږي بیا به دغه مسلمان کامیاب بیا به دغه مسلمان روب او دبدبه لري بیا به دغه مسلمان په سترګو کې ظالم انسان او کافر انسان يهودي او مشرک به دغه مسلمان په سترګو کې سترګې نه سي اچولای الله رب العزت دومره دهشت دومره دبدبه دغه سترګو کې الله رب العزت اچوي دی ایمان په وجه سره حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دور خلافت روم کی یو مسلمان سڑائی رومیانو ونی و عدالت تے حاضر کیسے پیو کیس نورستا یو سڑائی راضی او آغا مسلمان سڑائی پہ چپڑیخ ہوئی تو مسلمان زانتا یائی دیتا سی دے مسلمان و حاکم معاویہ دا ولار سا آغا قبل معاویہ تا ویا ایسے سے ہوا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ پر شام کے مسلمان کو روم کی وحل کی 100 میاست سفر دا معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ تا دغه سړی سی خپل کیسه ورته کی چې زه په روم کې عیسایانو د اسلام په وجه سره په عدالت کې حاضر کړم یو چپړې خارا کړو دغه پیغور را شولار ستدي اوس معاویہ تم وې دای دران اخلاص معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یو گروپ تیار اغتا حکم کو سمندری لارا باندې بزئی کوم کسانو چې دغه ظلم کړی دغه کسان براول روم ته دغه کسان زی هغه کس چې دغه مسلمان سړی وهلی وو په عدالت کې هغه سړی گرفتار کړي او په پټو لارو یې راولي شام ته حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ دربار کې حاضر وي حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ هغه مظلوم مسلمان رابول راسه سے سرنګ وړه تا ته سزا درکړي هغه سزا ورکړه ګوره زیاته سزا سي ورنه دلته عدل او انصاف نه کار هغه سړی راځي هغه مسلمان هغه سي سزا د يهودي ته ورکړي لکه سرنګ چې دته په عدالت دی يهوديانو کی سزا ملاو شوی او بیا حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ورته فرمای اے يهودي کچیر دی دین ورسته یو مسلمان ته په کاغذ سترګه وکتل سترګې به دی وباس حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ بیا خپل سپایانو ته دغه يهودي ورکړي چې ورسې دی روم په باندې دی پری حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ په شام کې ده لیکن سر يهودي په روم کې په خپل حکومت کې نه شو راوي دغه وجه سو ولا دغه د ایمان وجه دغه د تقوا وجه دغه د الہیت وجه دغه دی الله رب العزت دین ته سر کې خولو وجه چې دی الله رب العزت دین ته خپل غاړه یې کله چې دی الله رب العزت دین ته مسلمانان غاړه کېږدي بیا په دنیا باندې حاکمی بیا په دنیا باندې دغه مسلمان حکومت کوي او دغه مسلمان بروب او دبدبي معتصم بالله یو حاکم دی مسلمان او تیر سو ډیر تقوادار ډیر متقی ډیر پرهیزګار ډیر دی الله رب العزت خوف او خشیت یې بزړ کی
روم کې یو ښځه چا ونیوه مسلمان یو پیغله ځوانه ښځه دې سره ظلم او زیاتی وشو د دې د خولې نه دغه آواز په روم کې وځي یهودیانو نیولې زیاتی ورسره سوی وا معتصمه دغه آواز معتصم ته خلق راوړي چې معتصمه یو خور مسلمانه په روم کې د ظالمانو په جیل کې ساره دا او د تا آواز کوي معتصم 1200 کسان په اسانو باندې سواره کسان منتخب کړه چې ولاړ سي هغه کسان چې په دې ښځه سره باندې ظلم کړی سړی دې ښځې راوړي دغه ځوانان زی څو میاشتې مزل ده لیکن دغه ځوانانو ته داسې اسانو انتخاب اوسي چې په 1400 ورځو کې رسي کسانو پسې ګرځي هغه کسان یې له روم نه راوچت کړل معتصم ته حاضر دغه پیغله مسلمانه خور یې راوړله د روم نه معتصم مخ ته حاضره شوله او معتصم ورته وایي چې خور یې څه آواز دې کړی کوم ظلم او زیاتی دغو ظالمانو یهودیانو در سره کړی خپله واقعه یې بیان کړ معتصم حکم جاری کړ چې د ټولو یهودیانو د سر ووهل ټول یهودیان یې قتل کړ چې آینده چې مسلمانان په دنیا باندې ژوندي مسلمانان حاکمان په دنیا ژوندي یهود او نصارا دي او مسلمان ټیکری ته په بد نظر باندې ونه ګوري کله په مسلمانانو کې اسلام پوره راغی بیا به مسلمان په دنیا باندې حاکمی بیا به مسلمان د بلچا د روب لاندې نه راځي د بلچا د دبدبې لاندې به نه راځي بیا به مسلمان حاکمی او روبدار به مسلمان نن چې مسلمان محکوم ګرځېدلی دی مظلوم ګرځېدلی دی وجه دا ده چې مسلمان په خپل دین عمل پرې کوي مسلمان د خپل نبی علیه الصلاة والسلام طریقې پرې کوي مسلمانو ته چې کوم حکم الله رب العزت کړی ده هغه احکامات په خپل ژوندۍ کې عملي کړي نه دي لکه مخکې جمعه کې ما وفرمایل د نبی علیه الصلاة والسلام حدیث شریف نبی علیه الصلاة والسلام فرمایلی چې پتا چې باندې با د دنیا کفار دغه ټول حمله وو په ټولو مسلمانانو باندې به لګیایي صحابه پوښتنه کې یا رسول الله مسلمانان به ختم شوي کم وي نبی علیه السلام فرمایي مسلمانان به زیات لیکن دو داسې اسباب دي چې د هغو له وجې به مسلمانانو په زړه کې روب پیدا شي د کافرانو روب به په زړه کې د دوی داخل شي بیا به په کفارو باندې حمله نشي کولی کفارو ته به په جګو سترګو نشي کتلی دغو دو شیانو نه به ډارېږي حب دنیا و کراهیت الموت د دنیا محبت د دنیا سره به محبت کچیرې کافر ته ور ودرېدلم دنیا به مې پاتې شي کچیرې د کافر په خلاف باندې میدان ته کته شم دنیا به مې پاتې شي دنیا به مې ضایع شي بنګله به مې پاتې شي ګاډۍ به پاتې شي د دنیا هغه خوندونه به پاتې شي و کراهیت الموت دوم د مرګ نه به ډارېږئ ځکه په دنیا کې به داسې کار تاسې نه یې کړی چې هغه د الله رب العزت د مغفرت ذریعه ته تاسې لپاره وګرځي دنیا به د ټولو په خواهشاتو تېره کړي دنیا به د ټولو د شیطان په لاره کې تېره کړي د الله رب العزت د دیدار محبت به دې نه د مرګ سره به د محبت نه کوم انسان چې د الله رب العزت په احکاماتو عمل وکړي هغه انسان غواړي چې د ما د الله رب العزت سره ملاقات وشي ولې د بزرګانو په باره کې کتابو راخیست کله چې به وفات کېدل دوی به د الله رب العزت دغه مرګ د الله رب العزت نه غوښتو چې زر یې خدای پاکه ماته راوړي چې له تا سره د ما ملاقات ضرور ولې وجه دغه وله چې تقوا په دوی کې وله دینداري وله عمل یې په دین باندې کړی و نو د دې د دین د عمل له وجې د دوی د مرګ سره محبت نن سبا مسلمانان ځوانان په اسلام باندې عمل کوونکي خلک د اور لمبو ته ټوپونه اچي فلسطین کې موږ او تاسې وینو د موږ او د تاسې مسلمانان خوندي د موږ او د تاسې ځوانان وروڼه غټو عهدو باندې ناس خلک مالدار خلک د دنیا هر قسمه عيش او عشرت اسباب ورته میسر خلک د اور لمبو ته ټوپونه ورچي ولې د الله رب العزت د دین سره محبت د الله رب العزت د ملاقات محبت او موږ او تاسې دلته یو قدم نور پکې چې یاره په موږ باندې څه ونیسي مرګ راتلونکی دی د مرګ نه څوک خلاصېدونکی نه ده لیکن کامیابه مرګ هغه څوک ده چې د الله رب العزت لپاره مړ نو محترم ورونو کومو مسلمانانو سره چې الله رب العزت وعده کړی
د دین په بنیاد باندې د کامیابی وعده ورسره کړې ده. کوم مسلمان چې دین پرېږدي هغه دنیا باندې به الله رب العزت د کفارو روب مسلط کړي، هغه خلکو باندې به الله رب العزت د دنیا محبت مسلط کړي، بیا به د الله رب العزت د ملاقات محبت ولده سره نه، د الله رب العزت د آخرت د نعمتو محبت په دغه انسان په زړه کې نه، صرف د دنیا هغه عارضی نعمتو ته وګوري. باید مسلمان خپل ځان په دین باندې برابر، خپل د نبی علیه الصلاۃ والسلام په طریقو باندې برابر او د نبی علیه الصلاۃ والسلام طریقې په ژوندۍ کې رایج کړي. موږ تاسو څومره تاریخ وګورو، همیشه هغه مسلمان کامیاب شوی چې په دین باندې عمل کړي، که کم وي که زیات، لیکن هغه مسلمان همیشه ناکام شوی دي چې کوم خلکو په دین باندې عمل کړي. باید هر مسلمان کوشش وکړي چې په خپل ژوندۍ کې دین رایج کړي. الله رب العزت یا ولماته تاسو ټول مسلمانانو ته په دین باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا